ونش زمي فانور خام خزر کی زید ولاد منو زید ولاد ته ول زید ولاد ده یا زید ولاد نه ده ده او ده نه ده او زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں زید استاده اصلا زید استاده نیست دا اس اس نیست او ہے نہیں او ده نه ده په پاسه په اردو پښتو کې تاسو دا تقدال على النسبه ته خدا دال على النسبه په عربی کې کله یوجد کله یحسب کله یثبت کله څه يحذف کله یو کله نه نو الدال على النسبه کنه هغه پوش رابطه هغه ته رابط ویل کیږي هڅه لګیږي وقد استعيل لها وینه دا غیر پر فسوال هو وخت شی ده فسوال وخت شی ده څه بدل اندو دا څنګه د دې خپل عربی کې نو لکه هو فاصل کې حرف نه ده کنه دلته نسبت معنی حرفي ده کنه طاغي چې دال سو کې به حرف کې اسم وي او هو اسم ده حرف زمير ده زمير قسم ده اسم نه مزبرات ده اسماء اقسام لري اسم مبني قسم نه اسم مبني ده اسم قسم نه مزبرات ده قسم ده ان ده مبني ده قسم ده ده اسم بدخل من المعرب ده ومبني نو ده هو په بذات خود ده اوس کول ته موږ په دال په نسبت ده خو حرف شي بس شي حرف شي دې وجه نه دې پر دې واستعيل هو د هغه نه په سوال غوښته شي اوس به حرف شي بعد دا غینه چې کله دې سو ضمیرونو اسمو اوس چې دلته راغی نو څه شي دا هغه وای د سوال نه پس خلک راټوکه کوي کنه وای د سوال نه پس چې د وشي ماهیت بدل شي به کم سو کی چې شي په سوال وای بدل شي نو ماهیت بدل شي اسوک ده اتقه هو وای طالب چا به شوبه کوله اجمه بشپه طالبان شوبه کوي کنه چا به شوبه کوي او خیمات چې کم ده کما اسم ده پوښه کوي چې هغه بعد د سوال وختونه حرف وګرځي څه لري چې څه وي ادا پوښه کوي د ټول ګرام چې کم ده راو مہر د چاو د ټول ګرام مہر د چاو پوښه کوي چلتا تم قبر کم وي خبر خلک کوي کنه ټول کال دا به کوي وای جواب راکړي دغه چې بعد نه ماهیت بدل شي بعد د استعاره نه ماهیت بدل شي قبل استعاره مستعار منه هغه اسمي او کنه مستعار چې چاته بدل شو پوښې په نو سره بس حرف شو او دا قطعا دلته حق ده دا خبره کته شارح تهذیب عبد الله یزدی به تاسو صفه وځو کی انا مزغون بالتمام غبار گرد او غبار جوړه ټول به ختمه کیږي د خیر سره ان شاء الله تعالی تفو دا هم متن شو کنه اوس کته کوشه القضيه ولد قول القول في عرف هذا الفن يقال للمركب دا په سوال ما ورجه چې ګوره زته تاسو کوم قضيه په دوه قسمه د سوالو په اعتراض کوم دا لفظ د قولن ستلته کې استاف تعریف د چا کې تقضیه کې دا نه غیر صحیح ده ولی قضیه په دوه قسمه ده یو قضیه ملفوظه ده یو قضیه معقوله ده او قول ویناتوي قول په معنی مقول ویل شی چې ملفوظي استاد تعریف چې کوم ده د قضیه د شو کو چې دا خاص په بعض اقسام پورې لکه قضیه خو معقوله کله شي فکر دې ته تعریف د قضیه شو چې ملفوظي معقوله هر دوه شامل شي تا لفظ د قولن د وجه د احتمال د تعریف د قضیه نه په قولن باندې دا خاصه شوی واجب ملفوظي پورې لکه قول به معنی مقول ویل شي یو ویل شي ده ویل شي نو معقول ویل شي نه پوهیږي په جواب دی دا جواب کوي ته د بعض مصطلحات خاصه د فن قول وینا ته وي قول مصدر معنی مفعول مقول ویل شي مجازي صحیح ده ودلته قول د قاف او لام دلته په بل دوه معنی کې خاصو کې چې استعماليږي مرکب په معنا قول استعماليږي رومان حمل استعماليږي دلته معنا چې مرکب استعمال شي ځکه ته وایي دغه د اعتراض قول القصد القول في عرف هذا الفن عرف هذا الفن ځکه وې په نور ځل کې نشته په دې فن کې څه چلله
يقال للمركب دا ویل کېږي چې مرکب ته سواء كان مركبا معقولا او ملفوظا، يعني هم ملفوظ شامل شو التركيب خطر شو فالتعريف يشمل قصد المعقول والملفوظ. ده التصريح بالجواب فقط يبزوي ما التمهيد شو جواب ده التصريح بالجواب. يو السؤال شو مقدر، يو تمهيد الى الجواب، يو عين جواب. قول يحتمل الصدق. الصدق هو المطابقة، ما تقول شيء ده شو مشكلة ضرب الله دا من اعتراض دفع ده ها اعتراض دفع کوي اعتراض سره واستار تعريف جي دوري ده دوري دور ده پکې دور توقف الشيء على ما هو يتوقف عليه من جهة واحدة. توقف ده شيء په اچ من چاغم په موقف او جهت وي تا د دې قضيه په تاریخ قضيه خبر ماته تخصیص یو شی ده کنه نو د دې په تاریخ کې تفصیل اقراو نو دا معرفت چې کوم ده د قضیه په صدقون پر موقف شو کنه شو ځکه کل معرفت ته کل په اجزاء پورې شي موقوف وي کل په خپل معرفت په اجزاء باندې موقوف دي جز نه بجنې کل به ونه پیژنې نو دا موقوف شو په صدقون او په کذبون باندې نو دا کون د صدقون او کذبون نه اجزاء د تعریف د چا د قضیه دا موقوف شو واپس کوم صدقون او کذبون هم په دې چا قضیتونه او خبرون باندې هغه موقوف دي ځکه زه تاسو کوم صدق څه ته وایي د صدق تعریف شرع هغه مطابقه الخبر مطابقه للواقع الخبر بجانب او خبر واپس قضیه نه او كذا څه عدم مطابقه الخبر للواقع تبوش مسلمان څنګه بوش دور تعریف یې توقف ان شاء الله ما هو يتوقف عليه من جهه واحده بس قول تعریف د قضیه قطعا پس تكون موقوف شوی د کون د صدقونو کذبونه پوشه بعض اجزاء د چا قضیه او د صدقون په تعریف کې بیا چې کوم د صدق تعریف کوم د کذب تعریف کوم د خبر راځي لکه مطابقه الخبر للواقع عدم مطابقه الخبر للواقع یو صدق تعریف شو بند چا د کذب تعریف راځي په کې وتی شي دنده په کې پریوتی چرته شي خو دې سوځي هري خبره مې پوښ دې کمال کې دې واقعي وي هغه تعریف د قضیتون کې خو صدقون راغی خو د صدقون په تعریف کې خبرون نه راوړم مطابقه النسبه وایمان دا څنګه للواقع صدق عدم مطابقه النسبه للواقع پوښ وای ګور کټګور شي الصدق هو المطابقه مطابقه خبره دې کټ نه او د الاسلام عوضی لپاره مطابقه النسبه لګلې نه څوک دې کټ ما خبره دې کټ کو کنه کټه کو بیا چې عوضی ګرځم د چاره ګرځم د نسبت نه سبي کله خبره تا اصل عشان والصدق هو المطابقه للواقع والكذب هو لا مطابقه له وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفه الخبر اجي دې تعریف وکړم دا موقوف په خبر نشو ولې د وجه د عدم کون د خبرنا جزء من هذا التعريف على معرفه الخبر القديم فلا يلزم الدور لازم نشو دین معلومه ده چې چل وو دور چې لازمه دو او ما دې تاسو طریقه دور جوړ کړ تعریف مې دور کو جوړ مې کو دور دتا خلاص پس لاش قوله موضوعا بروي کنه سیر هغه موضوع ته موضوع وجه تسمیه وي ځکه ما ته وځي موضوع او ذکر شي ده ادم ذکر شي ده او معين وذكر شيء معين كل وذا تعيين كل وذكر شيء معين كشيء لأن يحكم عليه لأن يحكم أو زي فعل وذا شيء كان زكوي لأنه زعم عين لأن يحكم عليه وش قوله محمول على إيه بارك له شيء فبلجع هذا ما شيء بارك شيء فموضوع فلو لأنه أمر جعل محمولا لموضوعين ده محمول شيء إذا فعل موضوع قوله والدال على النسبة ما تفسير كده ده الدال يو نسبة يو دال نسبة في غرزان فوق من جاء جزء ده قضية نوعين كده أجزاء القضية معقولة سوقي كم يوم موضوع محمول أو نسبة الثانية خبري تشوف اگر دال په نسبت باندې په قضیه ملفوظه کې څه کم ده په قضیه څه کې بیا موضوع هغه لفظ د موضوع چې زیدون د مثال په تور زیدون قائمون کې او قائمون د بچا کې او هغه نسبت خو امر معنوي ده کنه هغه ولې چې څوک دلالت کوي
ودغه دال په نور جبو کې یذکر دائما یذکر سو او په عربی کې قد یذکر وقد یحذف قد یذکر زید هو قائم یذکر زید قائم یحذف دې نه یو ته قضیه ثلاثي وي بل ته ثنائي وي چې کله یذکرو شي ثلاثي وته دوی د کوم د اجزاء نه سو درې او چې کله حذف شي څه وته ثنائي وته وي دوی د کوم د اجزاء د هین اثنين اگر چې په نفس الامر کې اجزاء درې دي ګره خو هغه کوم تلفظ چې په کوم چې کوم موضوع هغه دو امر دي بس نو دا ثنائیت او ثلاثیت د په قضیه ملفوظي کې وروخه څنګه قضیه معقوله کې ثنائیت نشته قضیه معقوله کې ثنائیت نشته ولې عقل کې واشته کنه بس ته کنه هم نه هاي عین منوزي اكو نو قضیه بنای بیا اګه نو سمري ځکه هغه رابط ته فاصل کې چې رابط نو موضوع جدا پر نو بس رابط نه عقد را نه سره تو کې دي شي کله به یې کله بنای کنه اما په قضیه معقوله کې چې کوم د عقد د فارج وټړل شي چې قضیه ته نه جوړ شي وجود د چا د امر صالح شي نسبت ته خیر ضروری ده د اجزاء د ثلاثیت او ثنائیت ته تقسیم په تقسیم ملفوظي کې ده یوازې نه په قضیه معقوله کې کنه انتر والدال نسبت اي لفظه المذكوره نه اللفظ ضروري وي ځکه قضیه معقوله نه ختميږي هو اللفظه مذکوره په قضیه ملفوظه کې التي تدل على النسبه الحكميه نه دا دال په چا په نسبت تسمى رابطا دي رابط وي والسؤال بيجي دا یو لفظ دي خو تړل نشي کولای تړل خو کته نسبت کوي مدلول کوي يعني ها هنا دال وها هنا مدلول ها هنا دال والاخر شيء یو شی دال یو شی مدلول دی دال څه دی و مدلول څه نه کته نجي رابط خدته ترابط ویلي هو ته رابط نه رابط خو کته نسبت دی وتسميه الدال باسم المدلول تسميه الدال کته رابط کته واقعا پکې ته مدلول دی کنه زه دې دال تک رابط وې مده خدای بنده تسميه الدال ویم په اسم د چا سره د مدلول سره پرو ګوجي تسمى رابط تسميه الدال باسم المدلول فإن الرابط ذا وجهه ذكر رابط حقيقة هو النسبة حكمته كتا نسبت كنا لفظ تغور او ترل تغور بس ما تاسو وقت خبره کړو نه وفي قوله والدال على النسبة الدال على النسبة شو وي کنه نسبت معنى حرفي ده معنى اسمي نسبت معنى حرفي ده کنه نو پاتې چې څوک دال په معنى حرفي چې څوک دال هغه ته حرف نو اوس دا هو حرف شو کنه نو په دې تا په کې کنه ځان په او في قولي والدال نسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة نو رابط څوک ده ده هو عادات ده نجي دا وس عادات شو مخکې اصل نه عاداتو د چې الاول اسم عاداتو شو اسم کنه ما تاسو طالبانو شو ټیک شو کنه څوی کوم یو شی د څه ده کوم یو چې په اصل چې پس کوم یو اسم ده د اسماء او خیراته چې په سوال جواب دغه نه پس حرف شو دا ده کنه ودانه اشاره الى ان الرابطه عادات لدلالة على النسبة التي تكتب دلالته بالنسبة هذا معنى هو معنى حرفي غير مستقل لكن نسبة طرفين محتاج ني تكفو ده خبر وانا مسر بلا خبرك ايه ده خبر ما تستقل کله ذکر کیږي او کله بلا حذف کیږي په کومه ژبه کې په پښتو کې کله ذکر کیږي کله حذف کیږي دائما به ذکر کیږي په اردو کې په فارسی کې به ذکر کیږي که حذف کیږي به کله دائما به ذکر کیږي البته بچی په نور جو کې دوامي ذکر ده حذف جائز ده سر نه ده انتظار ها خبر ځم ته وعلم ان الرابطه قد تذكر في القصيده وقد تحذف فالقصيده على الاول ثنائيه وعلى الثاني ثلاثيه وعلى الثاني ثنائيه وشو هم تاسو دا په قضیه ملفوظي کې دا تقسیم نه ښه په قضیه معقوله کې دا تقسیم شته ځکه ته وایي لابد چې کوم دی د قضیه لپاره چې کوم دی د وجود د امور ثلاثونه آی کنه کله به یو کله باندې نشي کېدای پای کې وقد استعيل هو دا استاد وایي دې نه اوس غرض دار چې دا څه چلو سوال وخت شو وایي وجه دار چې دا اصل کې دا و په یوناني ژبه کې دا علم منطق بیا نقل شو فارسی ژبه ته چاته
ځکه چې دا نقل کړل هغه فارسی باندې دوی نه فارسی باندې بده کې ها فارسی جبر خلک بده کې غټ دخیل دي ٹھیک شو فارسی ته نقل شو بیا د فارسی نه بیا چې کوم د عربی ته نقل شو بالذات د یونانی عربی ته نه نقل شوی ادا کار چا کړل فارابی چا کړل فارابی د دې اوري دغه د خدمت کړل اصل منطق واره رستو بخاری سقراط بقرات دغه د سليمان عليه السلام ترسي ته شو چا ترسي د فیثاغورس د ورته پوښتنه په بیا سليمان عليه السلام ترسي دغه شاګرد بیا دغه شاګردانو شاګرد شي په دې ته علم سليماني دې ته ویل کېږي منطق سوري علم سليماني هاڅه دې وجنه دې انکار نه وکړ څوک انکار کوي هغه خطای کې دی اوري رموز او دقایق کې معین ده رموز او دقایق په پیژنګلې کې سره معین ده اس نړۍ نه باریک په خبر پیژنې یا ساتل منطق پس دکې ولا پیژنې کینو بیا به حل نه اوري نیم مولا وای بیا نیم مولا نو په اصل دا په کومه ځای کې وو بیا دا نه چا نقل شو بیا چا نقل شو عربی ته دې شکارو علم ان الرابطه تنقسم دې شکار شو چې بیا خبر ځان پوهه چې دا رابطه د هو وي کنه او کله به کانه هم تاسو لول پوهه تا کله به سوچي کان زید کان قائما کان رابط نشو خدا کار په عربی کې د فخار شته څه دا افعال لا تفسیر کې دا کار شته نو رابط زمانی خو دې وسره وو رابط زمانی د اهل عرب سره د مخ کې موجودو رابط زمانی خو رابط غیر زمانی وسره نه وو رابط په دوه قسمه شو زمانی شو بل څه شو نو زمانی دې وسره ځان نه وو او د چا نه محروم وو وی ګور چې علم ان الرابطه تنقسم الى زمانيه عربی جبه کې زمانی ته تدل دا دې زمانی تعریف ښه چې دلالت کې په احترام د نسبت باندې هم به عاجل من الثلاثه ده لکه کار سره څنګه دل په نسبت ته سره په زمانیت هم دلالت کوي وغير زمانيه بخلاف ذلك لا تدل على احترام وشو وذكر قصه وذكر الفارابي ان الحكمه الفلسفيه دا فلسفه حکمت لما نقلت من اللغه اليونانيه نقل من اللغه اليونانيه الى العربيه تشادشي وجد القوم بيامن قوم ان الرابطه الزمانيه رابطه زماني في لغه العرب هي افعال ناقصه وشو ولكن لم يجدوا في تلك اللغه رابطه غير زمانيه دينهم مندله كيف غير زماني تقوم مقام حذف الفارسيه حذف كان زد قائم استاده حذف فارسی کې وته اردو کې وته هي وي اردو کې وته دی وي او با استنوته په یوناني کې وي فاستعاروا للرابطة الغير الزمانية لفظة هو وهي ونحوهما يعني لا يوفتا وهو نحوما ما كونهما في الأصل أسماء يعني دعما تسي قبل استعارسوا أسماء لا أدوات أصل كأدوات نوخذ بندو هذا ما أشار المصنفه ديت إشارة المصنف بقوله وقد استعير لها هو يعني أنا بسؤال ولا وقته داخل السماء تقول جيه وسيوچا خبره ما تقول ما چې دا چې کان زماني نو کان خو فعل ده کنه ٹھیک شو دا غیر څه اسم فاعل جوړ کا کائنون جو دقه جو غیر زماني شي کنه څه وایي زید کائن قائما نو دا څه شو غیر زماني څه زمانه د اسم فاعل دل په زمانه باندې نه ده چې کان نو زمان دل په زمانه باندې وو چې کائن نه ده او رابط شو پوښتنه دیو او دا مقرار کوي چې دام کې دي چې وقد يذكر للرابطه الغير اسماء مشتقه کله به ذکر شي د پاره د رابطه غیر زماني اسماء مشتقه ده فعل ناقصونه لك كائن كاننا موجودا وجدنا في قولنا زيد كائن قائما اميرس موجود شاعر اميرس سري من ده شاعر سره ما موجودا رابط شو بس نه وإلا فشرطية وإلا قرأ نبقى هذا يسمى الفقه مشارك ثبوت الشيء بالشيء ونفي عنه فحملية الوجود بالمسألة الوجود مسألة كبيرة ولكن هذا برضه ليس خفي الذي شيء أول سكرته شيء ثاني سكرته ثبوت سمراته بالنسبة للتام الخبري الجابي الذي نفي سمراته
تامي خبري جابين څوک په فاصل په څه تعبیر کیږي ده نه ده خاص دا څه څه خبره په دې کې څه خبره کیږي ما تاسو ته شنو د دې منطق په اړه خپل خلاصه تاسو خبره مګه خبره څنګه دې وګورئ نشته څنګه په خلک نسبت تامي خبري نسبت سلبيه کوم موضوع دې هغه راځي خلک راځي ما تاسو ته خبره ده پاس خبره سبول زمراته نسبت تامي خبري ايجابي ولكن سمراته نسبت تامي خبري سلبي نغين قصو کې دغه دینه دی او د موضوع محمول نه پس دغه شی څه دا دار على الرابط کنه رابط اصل په کې ته نسبت ده هغه معنی شی ده هغه کنه رابط هغه هغه څه رابط دی دا وایي شو اوس کته ګورئ والا فشتت والا حكم بسقوط شيء لشيء سمنوش ماذا بسقوط او نفي سره حكم نو اذا بسقوط او نفي سره حكم الله دې بخا بواجب بچا کې په حمله کې شتت حكم بسقوط دلته حكم په اتصال او انفصال څه یو نسبت دبل نسبت سره متصل یو نسبت دبل نسبت منفصل ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود فإن كان الشمس طالعة زال نسبتها الشمس طالعة سبق الوقت أو درست بها النهار موجود زال نسبتها وتويك ده أول نسبة في ده دون نسبة بخامخة به ده اتصال بين النسبتين خامخة ده ثاني بوي كده أول وي خطر بوي تجي ده يجيب بوي لكن ايش الشيء الشمس طالعة والنهار غير موجود بلكي انتهى إلا التبارد شاعر سجود النهار طلوع الشمس إلا الله فاكر دولة أصل كعلة حقيقية جواز رب العالمين كنا وزنهي خذ باقي الشيء سبب إلا ترزول دار وديك وش حكم بسقوط من الجنة سيسر ده أو باتصال سر ده أو بشاسة ده باتصال هي منافات سر ده منافات بين نسبتين هو شيء كان تسكوي وإلا ديك جانب ما تجدبني سبعي هذا شيء ده منتظم يا أخوي تدغني وإلا كدغنوا وسقوطه نكسر حكم نو بتسر حكم هذا ده ساكت ده شد ما تم لنا وساعات الإنسان لسوش كه هذا شيء من تشاريخ هذا بيا خبركم تنزلت يوم جانب منفي يوم مثبت التعريف منفي سرقة ثم منفي ده شتيارته شتغا بكيني شيء بكيني فالسقوط شيء اللي شهير بنا نفي شيء سرقة नहीं نتين معرفة باغي بعدم سره چې هغه نه نو دا دې کې بچی شي فرقونه دې 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 شي هغه شارع ماته نه دی کوله منفي طرفي شناخت شفي په یو په نفي دی شي سره کوڅه دغه دی نه دې به کې شي هغه راته مو خاص دا دې تنظیم ساتل شارع کړه والا فشرطيه دفن ولد إلا أبتدي بوكيت إلا يستهينه وخففت إن لم يكن شيء إن لم يكن الحكم بثبوت شيء لشيء فكذا حمله موجبة كتب أو نفيه عنه فالخزية الشرطية فالخزية سبا واسبتك جماعة تقول ايه سبعي وساق من في طرف مثبت طرف سبعي بكي سواء كان الحكم فيه بثبوت نسبة على ترضي نسبة أخرى فلا يودلت على غزيرة جبتك من خافة شيء بخشته أنا هذا يساعدك البخشة فوشي ده هذا اللي بديك من الخمسات والخلق تتسوي وكم شيء بشي سنة بسقوط نسبة على تقدير نسبة أخرى بسقوط نسبة لدينا مراد على التالي النسبة كم نسبة مراد نسبة كم نسبة مثال ما تدخلص إن كانت الشمس طالعة فالنهار تشيء فالنهار موجود في كواء ده نسبة وجود نهار وطا ده بيي ده نسبة وجود شاتا ده بيي على ده بيي ده نسبة بيي على تقدير نسبة أخرى على تقدير ثبوت نسبة أخرى اللي كان على تقدير نسبة أخرى ده ثبوت سنة يا كنا فتقدير دي أول نسبة أغنى نسبة ثبوتين لا ضروري ثبوتين وكسلبي
مطلق نسبت غیر له چیرې ګڼه مطلق نسبت غیر له مطلق نسبت غیر له خبره ده په نسبت خبره ده سیل سیکوا كده إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يوم تبدل كده طالع 20 أو الشمس ترمنزل كان بكي رابطة كان بكي سرع وكم رابطة فرل منير رابطة كم رابطة زماني مرا إن كانت الشمس طالعة يوم تبدل كده الشمس ده كم نسبة ده نسبة حملها نسبة حملي كان الشمس إيجابية كنا نسبة حملي إيجابية من النهار هذا النهار موجود في المسجد موجود الشمس موجود النهار ولا ده كم نسبة ده نسبة حملي إيجابية تشوف تدي نسبة نوع الشرطية سرحيز تعلق نشتها تشوف يوم بدي منزل انت بالنسبة لك بدي قضية او ده قضية ترمنزة ده متصلي ده ايجاب ده متصلي ده سلب تعلق دي تبيني دي الطرفين اثبتون سديت الطرفين اثبتون كم هذا ده دي دو طرفين بتاع ليش تتوشف كتير كان ليه شو طرفين يوم مقدم ده بس شوكه بدون نسبة التلاتين يشفى الترك كده انك النسبة هذا بعضين الموضوع محمول في الموضوع محمول في كتاب شفتيق المثال كيف المثال هذاك هذا أنا لما قال نسبة حملي إيجابي له كلا بداني بل سوي فكر له سكوا بل كتاب مثال لم تكن الشمس النهار ليس تلتم نسبة السلبية نسبة الحملي حملي السلبية هذا تم نسبة الحملي سلام جانب أطراف كيف طرفين كيف مقدمة وتاريخ لكن المقدمة والتاريخي في موضوع محمول في سلطات كمدغن البتر يبقى إيجابي في وده السوكي وصو تبدأ المقدمة والتاريخ ممكن سالسة سالسة أو تبدأ أم بيت سالسة كم مثال لم تكن الشمس فالنهار ليس مجنون لم تكن النهار لم يكن النهار مجنون بل شوف فالنهار ليس مجنون سيدا لذلك كما يحط بجسد الله دې او بخدمات کو وښه خبر اوس کو د دین علاوه دا ما خو پیژن چې دا اوس دبا خلق وي دا حد خو حد وجود د فصل قریب دا درمدار د حد شو وجود د خاصه درمدار د چا شو درسم شو اسی شو وجود د خاصه درمدار درسم شو نو رسم با چې خاصه نه رسم بني حد تام نه څه نه ما ته ورجي چې نا فصل قریب نه حد بني سوري نو درمدار د حدوالي او درسموالي مو پیژن ودارته چې د تماموالي د اخستوالي درمدار شو اوس کشرتا د حد صورته یعنی فصل قریب موجود دی نو حد خوشو اوس جنس قریب وسر شته کې نشته جنس قریب شته د تام دی جنس قریب وسر نشته دی به څه دی او جنس قریب نشته نو څوک وسر دی جنس بعید شته یا هم نشته صرف فصل قریب دی څو یواله نو کوته جنس قریب وسر معین
حد شو د تماموالي دارومدار وجود د جنس قریب شو او دارومدار والي د څه شي ها د ناقصوالي عدم وجود د چا شو وس اخو هغه د جنس بعید وسلوي کو هغه هم نه دا بیا برابر خبره ده چې دغه څه فرق نه کوي بس نو دې بیان حد تام حد ناقص تام رسم ناقص نو ساده خبره ده چې جنس قریب سره د حد فصل قریب سره جنس قریب هم حد تام شو کو چې دا چا سره د دې فصل قریب سره جنس قریب نو څه شو ناقص حد ناقص کنه نو هغه څه صورت کې جنس بعيد يا فصل قريب وحده سو چې نه جنس قریب سره جنس بعيد ته او دا چا په صورت کې ما ته ګورځي او دا خاصه چې موجوده ونه خصوص شو رسم شو اوس کو سره جنس قریب جو رسم تام شو کو سره نو بیا جنس بعيد وو یا هم نو نسوب شو رسم ناقص شو تقرب مثلا توخيجا والتعريف بالفصل القريب حد هنا تعريف بالفصل قريب سره حد وما تاسو دې بنیاد لټوخه اصل کې ضروري شی په تعریف کې امر مختصه مساویه خو امر مختصه مساویه دوی که ذاتی جو فصل قریب دي او که عارضی نه مقصود ده او وبالخاصه رسول دل ده او تعریف په چا سره په خاصه سره څوک ده رسم شو کنه بيقول فإن كان مع الجنس القريب مثلا ګور کدا ان كان مع الجنس القريب لكن ان كان پوښه کدا فصل قریب او دا هر واحد د حادثه د چانه د حدا درسمنا کو سره د جنس قریب نو مطلب دا چې فصل قریب او سره جنس قریب او یا دا خاصه او سره جنس قریب نو دا ځان سره لګوخه نو فتام تام ځان سره لګي نو حد تام یا رسم تام والا فناقص نكون انتهاء مختصر مثلا ما تقول شيء والا سبب او د جنس قریب سره نو ان لم يكن مع الجنس يعني فصل قريب كان جنس قريب وسرنو يا جنس بعيد ويا هم نو او يا كم ده خاصه سر جنس قريب نو سر جنس بعيد ويا سر هم نو فناقص شيء يبقى ناقص حد ناقص يا رسم ناقص وشو تكتغور بقوله بالفصل قريب تكش قوله بالفصل قريب التعريف لابد له أن يشمل على أمر يختص لله بتعريف كلا بدي عمل نسب يختص بالمعرف إذا معرف له خاص بشابه ويساويه ما تسرون ولا يساويه تاولي ويلك بناء على ما سبق من اشتراط المساواة ضربت مدري ويشترط أن يكون مساويا له فهذا الأمران فهذا الأمر ده أمر كم يوم مختصة أو مساوية إن كان ذاتيا كان فصل قريبا تقبل شيء كده أو إن كان كم دي عارجين لا كان لا خاصة لا محالة خامخة نفعل الأول بناء أول منشأ كحد جنس سشيء فصل قريبه يسمى المعرف حد معرفه لمعرفته في حدوه وعلى الثاني رسما ثم كل منهما يجتمع جنس القريب كما هر واحد منهما ثم كل منهما نبي فإن كان ده كان كلمة شطرين كل واحد في اعتبار كل واحد سرهم شراجده لحدا ده رسم فإن كان كتغى حدا ورسم سوق رسم فإن أو ثم كل من ما يجتمع الجنس قريب مشتمل في جنس قريب بانجو كتغى حتى ده حد داسو أو ده رسم دسو چې مشتمل په جنس قريب همو ده سره معيو يسمى حدا تاما ورسما تاما حدا تاما في صورت کې ورسما تاما په صورت کې وإن لم يشتمل الجنس القريب او کوم مشتمل په جنس قریب نو څه نو بیا ما تاسو یې څه صورت ویلو جنس بعيد وی یا هم نه خبر سواء اشتمل الجنس البعيد او كان هناك فصل قريب وحده نفس قريب يا خاصة وحده خاصة يا يسمى حدا ناقصا بصورت کې واسما ناقصا په دې بصورت کې دې دا خو ته خپل سبب باندې وي هذا محصر كان ليس صفت کې ښا د دې ټول خبره خلاصه ده او دا بنیادی او ستاره چې دا هم وي کنه خبر باندې ټول پوه شي بس وفي ابحاث لازم مقام بدی خبر نور شته واخر ته نه زیخه وشو مطلب چې دا هر کتاب سره مناسب خبري او زدينه ځکه درجات دي نه درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه اوس زدينه زارو مو وي درجه د درجه کتاب په پاتې نشي دا خدمت موږ یو شرح موږ فاشو برمدان ته ولم يعتبروا بالعرض العام ما تقول دی دا څه کې د اعتراض ماتن برای د اعتراض
کلم متن هم د فرض تاسو کې ښه جی تاویل چې د مخ کې کلیات خمسه دا ځکه کومه چې کوم دین دا شي دا معرب بد الدين انت جمع ولي ضربت ما خبر سره ویل معرب باس مشروع کو هر څه فارش کو د اجزاء د چانه معرفنا نو شروع به بچا کې په بحث د معرف کې نو اجزاء کې نو پای کې اجزاء کې اوسو ها ارجعنا نو هتر په کار نه کو ګورګه موږ د تمه د ناقص مثبت او مثبت ناقص سره وی ګورې په دې کې څه استعمال شو جنس قریب فصل قریب خاصه نو فصل بکراغه جنس بکراغه ودل دا ارجام وایي کې نه هغه کوم مرز ده دا خو دې استله دا خو کلیات څه ویل ټول ارجام څه کې چې کوم دې زم کار نه دا هوته اجزاء معرف انت خجوز معرف اخی نشو دیوا ولم يعتبروا بالعرض العام معتبر نه کو څوک ولنه اوس کده وي دې وجه سره باندې ګورځي غرض د تاریخ ما تاسو مخکېلو کوم څه غرض دی اطلاع كون هذا الشيء او يات شيء امتياز جميع ما عداونا تكشف او ده يو كارنا عرض عام ده بعد ده اطلاع بالكون هراولينا او امتياز نوعي لغشت تاريخ ده انسان كي بماشين سنة نو ده امتياز حمار بل نرانا ده ماشين فاغم نمشي خد انسان نغا تيزا تكشف او كاتيجوري قالوا الغرض من التعريف اما الاطلاع على كنه المعرف او امتياز عن جميع ما عداه والعرض العام لا يفيد شيئا منهما لمن هانا لخا سلي هذا هو بدل كيخا فلذا لم يعتبروه في مقام التعريف ايه لم يعتبروه معتبرنا اس بديس كما تقول شيء باب السؤال کا چبه معتبرنا کو باب دي تعريف کی معتبرنا کو په تقسیم کې خو معتبر کو څنګه ځکه تقسیم خطاب کې درو دی ولم يعتبروه في مقام التعريف فتعريف په مقام کې دغه په تقسیم کې کو په تقسیم کې څه کومه د ګورځي چې په ټول اقسام باندې موږ علم خلاص اخو دا یو پکې نه پي نو کته چې دا موږ عرب کارول نه تقسیم مقام جدا دی تعریف مقام جدا دی تعریف مقام کې معتبر نشو او انت معتبر شته کې تقسیم کې یو قسم هدا له ول غبا دا تقسیم سره ما ته ګوره حاصل بناو نو سړي به وي چې هغه پوښه په تاسو کله یا به عین حقیقت شي به جزء حقیقت یا به خارجي خارج په صورت کې مختص به حقیقت نه یا بنئ یا بنئ اخر به پاتشه تقسیم سره کلی کلیات خمسه ده به حاصل نو ګرځیدل نو مقام تقسیم کې معتبر ده او اخو مقام التعريف د دې دی ولا ما درو في مقام التعريف واسمع دا الظاهر ده بل خبر ما ورځي اے چې تاسو ته خبر کوم ته خدای په خشي جنت خدای په ځخه پټې او کنه وي چې ته تعریف په ارجعام سره نه شي زه خو ته و خمس شي لکه تعریف کوي دې ما ورځي دا انسان کوي په ماشین مستقیم القامت څه سره کوي انسان ماشي دی او ماشين مستقيم القامه انسان ويشو ماشين مستقيم القامه نو ماشين ارجام ده کنه او مستقيم القامه دی ورته ونیم دي ونیم مستقيم القامه دی دا چې استقامت القامت چې به پته کې نه ده لکه دا نو حیوانات په سلول رواني کنه او دا شي د په دنیا غدای نه بدل رواني ټیک ټاک او دې یو حیوان نشته ټول په سلول کوم چلی صحیح ده په ګډه دې بیا پر پزما کوي صحیح کنه خدای غنه ده څه شنه چې مستقیم قامت نه د مستقیم قامت خلاص دی ولا مستقیم قامت کنه څنګه خبر شو ټول وای بوټي دا ټول مستقیم قامت نه شي دا خو نه راځم ده بده کې مستوى ته انسان تعریف مستقیم قامت سره کوي ونه من مستقیم قامت نو دا خو یې دوه راځم یا مثال ګور تعریف وکړه چې دا خو پاش پیژنې موږ سوې تاسو سوې موږ ته خاطر کول خاطر کړئ وسغه دا تعریف تکو کنه وای طائر ولود طائر هغه طائر چې کوم د نور حیوان نور مرغیم الوځي کنه او ولود دې ته چې بچی ده لکه دا اگین نه ولود هغه ته چې دا اگین نه بلکې د هیڅ راشي او مطلب دا چې دا په کې ته الله پاک دا په وجود کې دنه بچی جوړي او پیدا کیږي ولود دې ته وي لکه دا میخه غوغان او ګړي بيزي تاسو ټیک شو نو ولود ده نو دا ولود یوازې ته دې کنه ولود نور غواو ګړي بيزي میخم دي کنه نو ولود ما جام نه او طائر ما جام نه نو په دې څخه تعریف خلق معتبر کړل اصل دې دا تعریف په جام سره ده دې ګوره ما ته اصل کې دا خبره کړو کنه چې امتیاز لري جميع ماده دې صورت کې دا دار جهامتي شار جهان چې دا دوه جمع شي کنه دا خاصه مرکبه څه شو
دې چې ګڼو امور دي چې ګڼو امور نه حاصل وشي لکه څنګه ته تعریف د انسانو کو 50 سره ماشي سره نو ماشي سره څه قوته ونی وته چې مستقیم نه دا باقي حیوانات وته نو چې هم ماشي نه مستقیم قامت د انسان نه لابل شي لکه ظاهر چې خاصه انسان دا خاصه مفرده ده او دا خاصه ده مرکبه پوه یا راشو تاسو دا تعریف د خفاش کې سوې طائر نه وي نو طائر نو باندې سره ګډې بيزي واو دا کوته دا طائر نه خو مرغۍ باندې چې تا ولودو نو مرغۍ ته ځکه مرغۍ ته نه زړه هغه اګینه بچی راوړي نو دا څه شو دې خاصه مرکبه وي کنه نو زموږ تعریف غلط دی چې د نور نه جدا کی دا دوی دا نه چې او امتیاز عن جميع ما ده په دې شک راځي ويقول لي والظاهر ده جواب سؤال بارش شغال د دې من ذلك د عدم اعتبارنا من ذلك سما د عدم اعتبارنا انه لم يعتبروا منفردا جواز دی کنا ارجام تنهاوی نه د معتبر کړه اما تعریف بمجموع امور تعریف مجموعات امور سره كل واحد من عارض عام چار یو ځل ارجام دی کومه ده ګوره هي ځل د ارجام ده چې راغون دي کنه بیا مرخصه ده مثلا خارجان ولا لكن المهم مجموعه يخصه اليه فتبر خاص كتعريف الانسان ماشي مستقيم القامه وتعريف الخفاش بالطائر الولود فهو تعريف بخاصه مركبه بخبر ذات فوق تعريف شو شابوري فخاصين مركبه يعني وهو معتبر عنده وده معتبر الذي من ملكها كما صرح به بعض المتاخرين فلين تسليك لك بعض المتاخرين مش لك هذا ما هو شيء كم دين ذاك لها نقدر وذو سر مو بروي خير وقد جيز في الناقص ان يكون عما ده صار يسلي خا فلا يصح بالعم تذكر من يو خبر ما تقول جاي وي چې زتا من یو اعتراض کوم جی متقدمون ما ته ورشي دا ویلي متقدمين علماء دا ویلي اعتراض فدغه اعتراض کوم چې فلا يصح بالعام متقدمين وي تعریف په ذاتی عام سره وي جایز وي تعریف د انسانو کا په حیوان متقدمين جایز کړل څه جایز کړل بل چانه بیا ته متقدمين تعریف د انسان څه سره وکړه په ذاتی عام سره کنه او دې ته حد ناقص وي حد څه وي ناقص دی ناقص دقه نقصان دی چې ده شامل دی حیوان خو شو کنه انسان دوه په دغه چې حیوان دی جماعت نه او نبات نه حیوان دی انسان دا خو ناقص ذکر چې کمه بغشتله دغه چې امتیاز نه نه د حمار ګول نه مثال پته تعریف د انسان په حیوان سره حیوان څه شو هغه ځان نو زموږ حیوان مې خبره ما ته ورجه یا په ذاتي عام سره یا په عرض عام سره په ذاتي عام سره چې کله عرض عام سره دا تعریف د انسان په ماشي سره یو داسې شو رسم ناقص شو څه شو رسم شو یو ناقص شو او ناقص شو چې تام نه دي رسم ناقص دا اصطلاح مشته تصور چې فلا يصح بالعام غربوش ده وقد يجيز في الناقص برمتن کوي او په تحقیق اجازه ورکړي ده په ناقص کې ان يكون عام دا موږ وینو کنه دا څه متعلق خبره کړه دا په ناقص کې دا عام خدای متأخرین خبره دا د متقدمین خبره ده جای اجازه ورکړي ده په په ناقص کې چې هغه دی عام هغه شي ذاتی عام دی یا عرض عام دی خدای د متقدمین خبره ده کله لفظیه ما ته کله لکه څنګه تعریف لفظي جدا شریخه لکه هغه چې په عام سره جایز ده څه تعریف لفظي اوس پیژنم نو هو ما يقصد الته به تعریف دا څه تعریف کوي لکه لفظي تعریف هم د حقیقي تعریف کاشته چې دا ټول حقیقي تعریف ولفظي تعریف نه لګا تعریف لفظي څه ته ما يوصل به تفسير مدلول اللفظ ما تقول جه ايسر مقصود تفسير د مدلول درجه د دې لفظ مدلول څه ته اصل کې دا ستاسو خبره کوم وس اصل ته پیژنګا ها وس تعریف د اصل څه ده حیوان مفترس دا تعریف وس غزن فرصت وي ذات ته غزن فرصت وي وس غزن فرصت نوم ته نه ورغله پوښې کوي ومنځره پیژنې حیوان مفترس نه پیژنې چې اصل حیوان مفترس ده غزن فرصت ته ما ته غزن فرصت څه وي زين الغزنفر الاسد الغزنفر غزنفر اسد
دا خو دا تعریف خو نه شو کنه خو تاسو کې اسد پیژنې اسد څه کې پیژنې په دې کې تفسیر شو د مدلول درته لفظ څه ده ځین فر مدلول څه ده کته هغه نو حیوان د څه څنګه شته خو چې اسد دی وجه فرض غزن فرض حیوان مفترس ته دا خو زموږ د خبر مثال نشو موږ د عام خبره کوو په عام سره وسه کوي ته دا وخت لکه څه شي وای چې خبر دې وکړه سادانه چې سادانه څه ته وایي سادانه د محلي نومي همه د ورجي سادانه به خزن نومي چتا سادانه زم سړی نه پاتو غیا بس ته په پوښتنه راغی وګیا ته غیا خو څه څنګه کومه غیا خو ته پوښتنه تا خیال لږ دی به کلی نومي یا د محلي نومي یا به چا یو خزن نومي مثال پتاو نو ما څه وایي نبات نو نبات ځان نه کنه دیم نبات نور نبات سره تعریف العام نشو نو کله خدا کم تعریف ته تعریف لفظي ته په عام سره جایز ده کله لفظي لکه لفظي په عام سره جایز ده او په دې سره تفسیر شنو مدلول ده چا اجه دې له مدلول چی شره نو تا مدلول ته متعین کو جدا انا بات کته کو شي وقد وجيز في الناقص وقد وجيز في الناقص اشاره الى ما جاز المتقدم ما هو الاستاذ حيث حققوا الدليل جاء ثابت كأنه يجوز التعريف بالذاتي على عمي كتعريف الإنسان بالحيوانات ما يلقنا فيكون حدا كم يوم أو بالعارض العامي وشبه كتعريفه بالماشي تعريف بجازة فيكون رسما ناقصا بس وزده الخطر أخي بل جوزوا تعريف بالعرض الأخص أيضا عرض الأخص رخا إيه تعريف ده حيوانه كيف ظاهر جسد ده عرض ده أخص كمان زر أخص حیوان عام نه او دا عرض دی د حیوان په ذاتیاتو کې ظاهر نشته او جوهر جسم النام من حساب متعرض مدار ترى کنه څه وګړه نو عرض دی او اخر څه کړي چې په یو خاص په یو نوع پر خاص ته انسان دایم جایز کړل کې تعریف الحيوان بالظاهر نو دا به څور کې چې دا مې جایز کړل ته ولې دا برو ته یقلو جیزه دا قلو جیزه به دا ویل د دې اجازه شته کنه أن يكون عما أن يكون أخصا بكاروغانا صح أخصا بكاروغانا لا أولا كتاي ولا أخص فأخصا من روادا فإذا فأخص جين نتعرج أخصر لكن مثلا كتاب دي ذكر كونه فكاد دي ذكر دمزر من قال لك وين لك لكن المصنف لم يعتد به ليس في اعتبار ولا ورنكم لساني أنه تعريف بالأخفاء تعريف بالأخفاء ولماذا يقول أخص زين تكمرة عم زين زيادة وهو غير جائز اصلا بالكل جائز نه ده كاللفظيه ما تشبيه تتكلم غير كده يعني كما وجد في تعريف اللفظي كونه عامه كقول ما سعدانه نبات مين مو كده قول تفسير مدلول اللفظي تفسير مدلول اللفظي يعني تعيين مسمى هذا لفظ ما تقول ايه تعيين ده اگر ته پته وځي دا غیا مثلا او لکه یا ته الغزان فر الاسد الغزان فر فبيد الغزان فر بالخليج ده سب لای انا خلاص ست ويوس وكذا وش بي بديك التعيين ده مدلول ده شو نو بديك نه علم نه هغه علم استفادین کی وی خدای شه هم دا غنم ده یا دا سادانم لگایا ده اوه دا خبر كاللفظي كان بيوي تفسير ما اي تعيين مسمى النفسي من بين المعاني المخزونة في الخاطر استفادین کی دیر ما تقول جه استفادین کی داوي لا سادانه بل خزنمي دا بل محلينمي استفادین کی دیر خزن دار على دیر مسميات تعيين كل ده نفي كان هذا يوازي هذا تعيين مسمى من بين المعاني المخزونة في الخاطر فليس فيه تحسين مجهول تحسين مجهول بكشته لقد أخذت بيزني المخينة أصلا غزل فلا ستة جنينة عن معلوم كما في المعرف الحق ومعرف حقيقي دي شيء كنا هذا شيء المجد فافهم بزان بخبر مالي بوم لما كمان من سنة بوشي كنشي لأن ذلك كده نفهم كده نسترك الله إشارة إلى الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي فضعنا فرق ففي التعريف اللفظي استحزارا تعريف اللفظي نفس استحزار ايه يوشي أغاند ده حاضر ده توي أو بالتعريف كيش كم ده حقيقي استحسار نه حصول له بس